عوامي نېشنل پارټي د چارسري د خبريالانو په ضد د ایم اس لخوا درج کړې شوې مقدمه غندلې ده او دا د صحافت برید بللې دي او غوښتنه یې کړې ده چې په 3 ورځو کې دي د نن ایم اس ډیشکو 400 د دې ځای نه لرې کړې شي ګینه د حالاتو ذمہوار به د صوبې حکومت او ضلعي انتظامیه وي دا خبره د ملت پال غون عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر ایمل ولی خان د خبريالانو لخوا د چارسري په فاروق اعظم چوک کې د احتجاجي کیمپ لګولو په مخال کړی دي ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف حکومت لاسپوس حکومت وبللو او ویل چې هغه ځکه چې د عام ولس په تکلیفونو او مشکلات وګ نه ګروي چې دا یو سلیکټډ حکومت دی او دا د عام ولس په ووټ نه دی راغلی دې پښتنو د 13 کالو نه مسلط دي ځکه چې دیلا عوام ووټ نه دی دا عوامو فیصله کتن دغه نه بلکې پیریانو ماماګانو په کوم شکل چې دی روستیو نو زما یاد شي چې د بابا پیروکار هم په دې چوک کې د خپل محافظینو ته هغه خلکو ته چې زما او ستا په ټیکسونو تنخالي او زمنګ او استادو محافظ هغه په دې چوک کې بولډونو وال خو هغه پوي نو چې د بابا د نظریه پیروکار وو سینې ورته تاسو مخامخ کړی او هغه دې زنه وته د ان پی صوبایي صدر زیاته کړه چې کو خبريالان د خپل کار ته پرې هودل شي دا د دوی آئینی او قانوني ذمہواری ده چې عامولز د سرکاري ادارو د معاملاتو نه خبر وساتي خو یې مزه د آئینی شقونو سرغړونه کوي چې دا یو جرم دی او دې دلته نه لری کړی شي ګینه درې ورځې پس به د پزور د دلته نه وښکلی شي او د حالاتو ذمہوار به حکومت او ضلعي انتظامیه وي میډیا ځان د پرانه ده لګیا دا په خپل خو وخت تیریږي خپل ژوند کې دا سونه زمنګ د میډیا رونه چي دي دې د پاره لګیا چې خبر دې تاسو ته ماته باغې کې سو کومنس کې دیوال جوړيږي هغه هر سونه زور ورده منګ الحمدلله د هر چاغه دیوالونه مات کړی دي لہذا درې ورځې ټایم دی دا موجوده حکومت دی په درې ورځو کې تننه دا ایم اس د دې 400 نه ترانسفر کی شیر خالد صاحب دم دا ووري په کولو ایم اس دم دا ووري په کولو ډي سي دم دا ووري په کولو او کوم وړاند کانه چې په خبر کې ناشتي ادم ووري دا په کولو وګونو چې د جمعې په ورځ بیا په داخله کروزي او دا ایم اس فایداش نه بل خو د صحت صوبایي وزیر په شلمه مای په خپل یو ټویټ کې د چارسي د هسپتال تعریف کړی دی او ویلي چې هسپتال یې ښه کړی دی خو عوامي نېشنل پارټي دغه داور دوي او وایي چې د دوی کارکردګي دا ده چې د رزړو وومن اند چلډرن هسپتال لپاره یو ایم اس ورنکړو او داوا د صحت د نظام د ښه کولو کوي علاب خان شیرپو دلبر نیوز 400 عوامي نېشنل